حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت دی او چې دا ان لله اهلین من الناس د الله تعالی اهل کسان دي تپوسو شو من هم یا رسول الله دا سوق دي نبی علیہ السلام ورته ارشاد فرمایل اهل القرآن هم اهل الله وخاصته اهل القرآن او دا اهل الله دي او دا د الله تعالی خاص کسان دي رنبه خبر خدا ده چې دا اهل القرآن دا سوق دي یعنی قرآن والے کون لوگ ہیں دا سوق دی لکه اهل فقه اهل حدیث نو چې حدیث سره شغل ساتي فقه سره شغل ساتي دغه اهل القرآن دی چې قرآن سره شغل ساتي او خصوصیت شغل څه مطلب د قرآن پاک سره تعلق او داغي خدمت داغي خو مثلا قرآن یادی او دام تعلق دی کوم استاد چې شاګرد باندې قرآن یادی او اوري دام اهل القرآن دی څوک چې یادی دام اهل القرآن دی ترجمه پڑھاوي تفسیر پڑھاوي تفسیر لیکي د قرآن تبلیغ کوي په قرآن باندې عمل کوي په قرآن باندې غور کوي په هر پهلو کم طرف نم چې د قرآن سره تعلق دی او د خدمت په حواله سره نو دې ته اهل القرآن وایي دغه اهل القرآن بیا په دې معنی زیات مستحق دي چې دا یو ورځ نه وي دوه ورځې نه وي لکه مونږ چې چا د اهل فقه وایو نو مطلب فقها نغی عمر دې کې تیر شي اهل حدیث یو خو زموږ عام معنی کې د اهل حدیث دي دغه نه اهل الحدیث چې کوم محدثین تیر شوي دي حدیثونو کتابونه لیکلي د حدیثو خدمت یې کړې نو هغه د یو ورځې دوه ورځې کار نه دی هغه ټول عمر دې کې تیر کړی ځکه ورته اهل الحدیث وایي لکه امام بخاري رحم الله امام ترمذی رحمت الله علیه امام طحاوی رحمت الله علیه دا اثر اهل حدیث دغه دین هغه ټول عمر دې کې لګیو نو ځکه ورته اهل حدیث وي فقها مجتهدین فقه ډېر قیمتي شی دی ټول عمر د دې خدمت کړی دی او دې سره لګ نو ځکه ورته اهل الفقه وایي دغه رنګ کم خلک چې تفسیر پڑھاوي تفسیر لیکي تلاوت کوي حفظ کوي هغه دا یو شغل دی او دې سره هر وخت لګي دغه اهل القرآن دي د یو ورځې نه دا کار نه دی نو چې دا اهل القرآن شو نو بیا وی چې دا څوک دي دا اهل الله شو اهل الله اول به اهل القرآن شي بیا به اهل الله شي اهل الله نه مراد یعنی الله والے د الله اهل دي کنه الله والے نو او وخاصته او خواص دا به د الله تعالی خاص کسان شي قریبی الله والا ظاهري خبره چې کوم سړی الله والا شي د الله تعالی رحمتونه هغه طرف ته وسیلی متوجي بشي او د دې به الله سره تعلقي د خواص بیا ځان ته فضیلت دی چاته چې چا سره اونس محبت او قرب حاصل شي دغه د پاره یو ډېر غټ فضیلت دی د دنیاوی او هدو کې د غټو هدو والا سره چې چا تعلق وي نه ته خواص وي چې دا هغه دغه په اهل کې شمال کی او خواصو کې راځي نو دا د شرف او د شرافت یو لوی مقام دی دنیوي اعتبار سره چې وی دغه شي نو دا کم خواص او قریبی خلک چې وی د غټو خلکو سره نو ایته بیا خلک په درن نظر ګوري چیرې د هغه دربار پر رسیدا
او ای سره چې کوم څه دی تعلق دی نو په دې تعلق سره دی د خلکو په نظر کې معزز شي او خلک د دم بیا عزت کوي نو دې لحاظ سره اهل الله دا اهل القرآن اهل الله شو او اهل الله سره دی یو مقام او مرتبه دا چې کوم دی سړي دا معلومه شوه نو دې لپاره موږ تاسو ته پکار چې موږ د قرآن سره تعلق وساتو چې اول په اهل القرآن کې راشو او بیا په اهل الله کې راشو نو ظاهري خبره ده چې د چا سره ستا تعلق پیدا شو بستا خیال ساتي بستا خیال ساتي د ټول نلوي ذات دا خو د الله تبارک وتعالى دی نو چې هغه سره ستا تعلق پیدا شو او کور هغه خواص او اهل نه وګرځېدي نو بیا نور دنیا کې څه پاتې شو نو پته ولګېده چې د قرآن څنګه چې د الله په هر چا باندې برتري او فضیلت دی نو د هغه کلام ته فضیلت حاصل دی او چې د هغه کلام سره تعلق ساتي ای ته بیا فضیلت حاصل دی نو د اهل القرآن یو لوی مقام او مرتبه معلومه شوه نو موږ تاسو ته پکار دي چې د قرآن سره څه ناسه درجه کې د ناظرې تلاوت کو د حفظ کو بیا تلاوت کو د دې تعلیم بل ته ورکو د دې ترجمه زده کو د دې ترجمه بل ته خایو د دې تفسیر لیکو نو دا ټول د قرآن یو خدمت دی الله تعالی دې زموږ استادو دا خدمت نصیب کړي او تاسو ته الله تعالی دا یو موقع درکړې ده چې د اهل القرآن د جوړېدو د یو صورت دی چې تاسو روزانه ازي تلاوت کوي او حفظ کوي دا دعا کوي چې الله تعالی موږ اهل القرآن هم ساتي او بیا ظاهري خبره چې اثر به خپل مرتبه کې د اهل الله الله تعالی دې موږ تاسو ټول د اهل القرآن نو ګرځي او د اهل الله نو ګرځي او زموږ تاسو ټول ضرورت الله تعالی په دې طریقه باندې الله تبارک وتعالى پوره کړي